بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو السلام علیکم. زه شرافت ملک د انصافي سټار ټي وي نه یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم. د اشنغر په سیمه باندې د یو ځوان ایم پی ای سره د هغه ینګ ایم پی ای سره چې هغه کم ستاسو هغه وګورئ ماشاءالله دومره سمارټ ایم پی ای دی، نو تاسو به یقین نه راځي چې دی دا ماشاءالله د دریو ټرم نه مسلسل را روان دی او دا د ده د کارکردګۍ یو موږ بولته ثبوت دی چې یو دغه هیټریک یې وکړو د خپل ایم پی ای توپ د ټرم. او زما بیا هم د پاکستان تحریک انصاف چې کوم چیرمین دی وزیر اعظم صاحب او وزیر اعلی صاحب دوی ته هم خواست دی چې یو سړی مسلسل په حلقه کې دومره دغه وي مقبول وي، نو هغې ته پکار دی چې یو منسټري هم ورکړي او دوی خپل دغه کې وکړي، ځکه چې یو ینګ دی ماشاءالله پرفارمنس به یې ښي. نو نن موږ سره فضل شکور خان دی د پی کې 59 نه دي، نو راځئ چې دوی سره خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی څنګه تاسو ښه حالات ښه روان دي؟ الله پاک فضل دی الحمدلله. سر جی ماشاءالله مونږ خو وکتو بس نور کوېسچن خو تاسو نه مونږ دونه دغه ځکه نشو کولی چې ستاسو د دغه کوم بول ته ثبوت دی، ځکه چې یو سړي باندې بار بار عوام اعتماد کوي، نو دا هغې ټول نه غټه کارکردګي ده. خو بیا هم کوم داسې غټ غټ کارونه چې تاسو کړي دي او د حلقې دپاره او کوم تاسو را روان مستقبل کې کومې منصوبې دي چې هغه به کول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. او زه ستاسو شکریا ادا کوم تاسو راغلی او ماله موقع راکړه چې خلکو ته مخاطب شو د ټي وي په وساطت باندې او خپل سلوک غونډې کې تعارف وکړو د خپل علاقې چې کوم خدمت هم کوشش کړی دی د هغې لږ غونډې کې تاسو ته وضاحت وکړو. دا چې څنګه چې تاسو دا زما دریم ټینیور دی د 2008 نه الحمدلله د خلکو ته ما اعتماد کړی دی او کوشش به دی چې خلکو خدمت وکړو. نو هغې کې زمونږ چارسده چې دا ډېره پسمانده ده دی، یو خو به دا ووایم بدقسمتۍ دا چې موږ سره خوا کې پېښور دی او پېښور چې کیپیټل دی، نو هغې له خلکو توجه ډېره ورکړې ده. او بله بدقسمتۍ دا چې دلته ډېر لیډرشپ پاتې شوی، خو هغه شانتې پېښور عوام هم چې کوم دی ګیلهمن دي او صحیح خبره هر سړی په خپل ځای کې هغه دغه خبره دغه امریکایانو خبره چې ډو مور که نه، نو هر ځای کې چې خلک دي هغوی ډو مور غواړي که نه. دغه شانتې زمین کم خو زه کمپیریزن چې کوی پېښور سره زمین چارسده ډېره شاته پاتې شوې ده، خو هغې کې زمونږ د مشرانو هم زه به دا وایم غلطي زمونږ به ځان هم پکې یاد کړم ځکه چې چارسده کې خو ډېر نامور هستیانې تېرې شوي دي که نه جي، اسفندیار خان، آفتاب خان، دا ټول د دې چارسدي سیمې سره اشنغر سیمې سره تعلق ساتي. نو دا آیا د دغه فیلیر نه د دغه خلکو چې یاره دا چارسده دونه شاته پاتې شوې؟ زه چې همدغه خبره مې کوله چې د دې د چارسدې له ډېر لیډرشپ پیدا شوی دی، وزیر اعلیګان پکې شوي دي، د پارټو مشران پکې پاتې شوي، خو هغه شانتې توجه دې ته نه میلاو شوې. او یو ایم پی ای شي دغه هغومره وس نه چې څونه به یا د وزیر یا څونه د وزیر اعلی وس وي، نو هغې مطابق چې دی موږ خپل همت کړی دی. دلته زمونږ د نیر دا سړک و، دا یو ډېر غټه مسله وه، الحمدلله تېر شوي حکومت کې پروفیسر ټک صاحب هغې منظوري ورکړه او دې حکومت کې هغه الحمدلله سر ته ورسېده. بل دا چې ما څنګه تاسو ته ووایي چې دا 2008 داسې زه دغه یم یو ته پکې سپورټس کمپلیکس منظور شو، هغه هلکه خو زما له لاړه، خو مطلب دا چې بیا هم په دې دغه کې موږ هغه منظور کړې وه. یو د الحمدلله بیا پکې باچا خان یونیورسټي پکې هم زما حلقې کې جوړه شوې وه او دغه شرط موږ کوشش کوو چې یاره دې حکومت کې موږ سره 20 کروڑ روپو د سړکونو په مخ کې منظور شوي په لومړني کال کې، هغې ټینډر وغیره شوی دی. امید دی چې د میاشتې مخکې په هغې باندې کار شروع شي. دغه شانتې زموږ هسپتال لپاره کوشش کوو چې دا کیټګري اے ته وړي، دا اوسه پورې کیټګري بي کې دی، نو هغې سره به هم ځکه چې پېښور کې په هسپتالونو چې څونه لوډ دی، زه وایم هغې له به ډېره ګزاره به وشي، دا خلک به د دې ځای له پېښور د نه ځي، هغې ته به زیات تر سهولت چې دلته میلو شي، خو هغې کې کوشش کوو چې هغه دغه اپروف کړی نه. ایم پی ای صاحب دا خو ستاسو علاقایي چې کوم هلې ځلې وي د حلقې په لیول باندې، نو هغه تاسو بیان کړي. عام کنسپټ چې کوم دی د تحریک انصاف چې په مرکز کې حکومت مخکې چې کوم صوبایي حکومت و د پروفیسر ټک په دغه کې وزیر اعلی توب کې، نو خلکو به دا ویل چې یاره موږ سره مرکز کې حکومت نشته، د تحریک انصاف ورکرانو ته به دا تسلي ورکوله چې کله موږ مرکز کې راشو نو موږ به بیا فل فلیج حکومت نو موږ به بیا ډېر ښه کارکردګي ښیو. خان صاحب هم چې کومې وعدې کړې وې عوامو سره نو هغه هم چا نه پټې نه دي. نو آیا تاسو دا ګڼئ چې یاره د حکومت په هغه ټریک باندې روان دی، ځکه چې اوس په معاشي ډېر صورتحال بدتر سے بدتر روان دي او مهنګایي یو دور را روان دي، نو تاسو څه غواړئ چې یاره دا به دغه باندې به راشي په هغه ټریک به صحیح راشي، ستاسو هغه وعدې به فلفل کوي که نه؟ جي وګورئ جي دنیا په امید خوړلی شي،
او زمونږ دا ایمان دی چې انشاءالله که د ستا نیت صفایي د ستا اراده صفایي او ته همت کوې نو د هر یو شي سمیږي نو دغه شانتې موږ به اپټیمسټک اوسو انشاءالله دا حالات به ښه کېږي او زمونږ دا ملک به چې دی دا به ډېر انشاءالله تعالی مخکې ځي خدای پاک دې دا حالات لږ ښه کړي زما چې څه خیال دی چې انشاءالله تعالی امید دا دی چې یو کال دوه کې به دا سی پیک هم فل فلډ شروع شي نو انشاءالله هغې سره به هم لږ معاشي طور به ښه شي بل چې کوم خان صاحب کوشش کوي یو خو به زه چې تاسو ته دا ووایم یو حکومت جج کول تاسو وایئ چې یار حکومت فیل شو دغه شو دا په یو نیم کال کې هغه جج کول دا به زیاتي پکار دی چې پوره موقع راشي سړي ته پوره موقع میلو شي دا 15 کاله ورته میلو شي او هغې له پس همدا عوام دي دوی به ججمنټ وکړي چې یار دا که فیل نو دوی به وایي چې یاره بس دا نه دا بل سړی زموږ ایم پی ایس به خبره خو تاسو وکړه خو خان صاحب یو وعده کړې وه د عوامو سره چې زه به هر 3 میاشتې پس د دې وزرا کارکردګي د هغه ګورم او هغې نه پس به زه په هغې باندې ریویو اخلم نو کوم په ګراوند چې اوس دا وزیرانو کوم کارکردګي ده نو هغه خو غالبا صرف تر بیانونو پورې محدود ده نو تاسو څه ګڼئ چې آیا دې باندې یو ریویو پکار ده که نه تاسو غونته کې ینګ ایم پی ایس داسې نور قابل ترین ایم پی ایس شته دی نو هغې له مواقع پکار دي که نه دي یعنې دا خو به اوس دا زما په خیال دا سوال ډېر مناسب نه دی ځکه چې هر یو سړی به وایي چې یار دې غواړي چې یار زه ایم پی منسټر شم بل که تاسو یو عام ایم پی له تپوس کې هغه وایي دې ایم پی منسټر جوړېدل غواړي نو ځکه دې دا وایي که نه جي نو زما دا خیال دی چې کم کسان دي دا به هغوی ته مناسب ښکاري ځکه به هغوی دا ساتلي موږ هم په هغوی دغه باندې اعتماد دی موږ دا وایو چې یاره چې هر څوک وي زه نه یم بل ملګري دي بل ملګري چې څوک هم منسټر دي هغه دې خپله کارکردګي نور هم ښه کړي چې کوم روان دي زه به دا وایم په صفا خبره ده که دا ستاسو خبره یا زما خبره نه دا د عام عوام خبره دې وخت حکومت لږ سلو روان دی خو انشاءالله دا امید دی چې دا به ښه کېږي او انشاءالله زموږ چې کوم دا مسلې مسایل دي دا حکومت چې زیاتره به انشاءالله دا حکومت به مسلې حل کوي ایم پی ایس ستاسو په ګورنمنټ کې د بي آر ټي او پروجیکټ پېښور کې شروع شوی دی او عوام دپاره ډېر دردسر جوړ دی نو تاسو څه ګڼئ چې آیا په دې ټرم کې چې کوم دا وزیر الله توب دا ټرم دی دا 5 سال دی کې به د هغې افتتاح وشي که نه اب هم جو کې تو وي دا خو چې کوم زما دا خیال دی دا سوال تاسو د پېښور د ایم پي ګانو لو کې ځکه موږ ته هغه مسله دې ځای کې نشته نه جي لیډرشپ خو ستاسو پارټي خو ستاسو د ستاسو لیډرشپ وزارت چې کوم دی دا بس زه به دا ووایم چې دا خلکو له تپوس چې کوم هغه زیات ذمهوار دي هغوی هلته د هغوی ته زیات علم دی زه صفا خبره به کوم هغوی ته به زیات علم وي زما نه د دې پروجیکټ بارې کې زه خو دا چې پېښور موږ سره راځي نه نو موږ هغه مره انټرسټ په هغې کې نشته زه به د خپل علاقې لپاره زیات کوشش کوم بیا او یا چې کوم منسټران صاحبان دي چې کوم سره کمیونیکیشن دی هغه دی هغوی به د دې خبرې زیات ښه جواب ورکولی شي خو زه به دونه ووایم چې څه موږ اورېدلي چې هغوی ویلي چې یار انشاءالله تعالی دا کمینګ فاینانشل ایئر چې دی کې به دې افتتاح کېږي دا مو اورېدلي خدای دې کې چې وشي ځکه پېښور خلکو ته پې تکلیف دی موږ خلک چې هلته لاړ شو نو موږ ته هغه شانته احساس نشته د هغې خو پېښور کې چې کوم اوسېدونکي دي یا د کوم خلکو کاروبارونه دي نو هغوی ته تکلیف دی نو پکار دی چې دا پروجیکټ ژر تر ژره مکمل شي ایم پی ایس صاحب ستاسو د وخت راکولو ډېره شکریه خو اخره کې زه تاسو نه یو میسج ستاسو خپلې حلقې عوامو دپاره ورکول غواړئ نو د دې انصافي سټار ټي وي په وساطت باندې نو تاسو مهرباني وکړئ خپلې حلقې ته څه ویل غواړئ بس زه خپل حلقې ته زما اصل کې حلقه داسې دغه شوې ده چې کوم ما سره یو زړه حلقه پاتې شوې ده هغې کې یو 4 یونین کونسل دي او ما ته 6 یونین کونسل یې نوې ملو شوي دي نو زما زیاتره پیغام به هغې خپل نوې یونین کونسل والا ملګرو ته یي هغې کې یا دواوه ده ترناو دی دا ایساره یا سلګی ده هغې کې دغه علاقې دي دا شیخ کلي اګره ده نو هغوی ته به زه دا دغه کوم چې زما کوشش دا دی چې یاره زه د خلکو لپاره څه وکړم زما د دواوې خلکو له خاص طور باندې دا اپیل دی چې یاره زموږ هلته د بلینګ ډېره غټه مسله ده د بجلۍ ډېره غټه مسله ده د خلکو ته لوډ شیډینګ ډېر زیات دی خو د هغې چې کومه موږ وابډې والا سره خبره وکړو نو هغوی وایي چې هغې له ریکوري نشته د بلونو مسله ده زما هغې خلکو ته دا خواست دی چې یاره تاسو میټرې نصب کړئ چې کوم زړې بلونه یې هغه به بیا وروستو خبرې کوو د هغې لپاره به موږ حکومت سره کینو څه مینت جاري به ورته کوو خو د وابډې چې کوم هغه یو جنون خبره هغوی وایي چې موږ له موجوده بل خو راکړي زما د خلکو ته دا خواست دی چې تاسو دا موجوده بل ورکړئ نو موږ کوشش کوو چې یاره ستاسو د بجلۍ دا مسله چې دا هم حل کړو نور چې کومې مسلې دي خو یو غټه مسله چې ده هغې طرف ته د بجلۍ ډېره غټه مسله ده نو هغې کې موږ هم پکې دا
خفه شو پکې ځکه خلک راشي چا ټرانسفارمرونه چا بجلي نه نو هغوی موږ ته فریاد هم وکړي خبرې هم راته وکړي نو خفه هم شو خو مجبوري دا ده چې یاره هغې کې زمونږ بېوسو یو هغې ځای کې چې یاره واوډۍ والا وي چې موږ ته ریکوري نه کوي نو څنګه دا ټول هغې خلکو ته مې درخواست دی چې یاره د میټرو لپاره لږ غونډې خدمت وکړئ چې دا میټر ولګوئ او انشاءالله تعالی زما دا امید دی چې دا حالات به انشاءالله دې 15 کالو کې دا حکومت دا 15 کالو چې دې پورې حالات ښه کېږي جوړ وکړي. ډېره مهرباني جي د ټایم راکولو ملګرو دا و فضل شکور خان چې کوم یو ډېر ینګ ماشاءالله تاسو کتو تاسو وړاندې د هغه خیالات موږ تاسو ته ضرور رسول او زما خپل د دې انساچن سټار ټي وي په وساطت باندې دا خیال دی که داسې ینګسټر ته مخکې اپورچونیټیز نور میلو شي نو انشاءالله د دې نیت چې کوم دی د صفا دی او هغه د تبدیلۍ طرف ته به چې کوم دا سفر دی نو دا به ډېر اسان شي. زه تاسو نه اجازت غواړم د الله په امان.